मौला न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी। بدل سی حالت کې پروت ثم لا يموت فيها ولا يحيى نخمريه نه جوړ دی کی اته دا مرګم ابل ورته عدالت د 500 زاورول ماته یو شاګرد وای نه سره ما ته سیدا ور سره دی عدالت حساب نو کوم مخکل ولی ما ته په دې حالت کې پروت دی نمري دغه حالت نو مرګم خده اوس چې دی په 500 کې خو دې مصیبت نه به خلاص کی نو ما ورته لیا و 500 کېږي یا نه 500 کېږي یو طرف ته بدغه عذاب کې اختره مشکل کې اختره بل طرف ته ور باندې ذهني ټینشن او دباو راغی چې 500 کېږي او چې 500 आवाज سره واوري په ځان باندې ستې رہی ما ورته ان شاء الله العزیز الله به نورم ذلیل کوي زمون امید دې خپل ربنا هماوي کاش کنن ورته سو کوی چې پاکستان کې هغه علماء جون دي هغه دینی مدرسې مبادی دي هغه قال الله تعالی رسول هغه ګلشنون هم هغه سي لګیا دي هم هغه سي تازه دي نن که ذلیل دی نن تاسې لږ په حالت کې پروت دی والله به دې نور هم ذلیله کوي انشاءالله دا د دنیا ذلت دی آخرت ذلت پاتې دی سترګې به دې پټې شي قبر ته به ورشي هلته به څه کړي هغه ژوند خو نه ختمېږي دا خو د 2 ورځو ژوند دی ختم هسې تاسو وګورئ دا کوم ژوند چې تېر شو دا 100 ورځې ژوند لم یلبسوا الا عشیة او ضحاها هلته چې سړی هغه حالت وګوري دی به وایي چې دنیا کې خو ما یو سبا یو بېګا تېر کړی مړه هغه څه ژوند نو تا د دې ژوند دپاره خپل آخرت تباه کړو نادانه محترم علماو سره دشمني مه کوو مدرسو دشمني هغه کیربوړی و ابراهیم علیه السلام په اور کې و د پوکي کوله هغه خیال دی ابراهیم علیه السلام دننه دی چې ویسو ابراهیم علیه السلام یې ونه سوځه هغه اور دیو ته مو مدرسې به وي د کیربوړي بچي د ځان نه مه جوړوئ مختور به دقسې پاتې شي دا به وي ته به ورته ګوري دا به ترقي کوي انشاءالله دا د چا پلار هم نشي ختمولی هغه مرغۍ وه د خپلې مخوکې کې به یې اوبه راوړي په دې اور به یې راچولې چا ورنه تپوس وکړل په دې څه کې دا اور خو په دې نه مړ کېږي نو دې ورته ما ته هم بدره چې اور په دې نه مړ کېږي ویل زه مې دا نه غواړي چې ابراهیم علیه السلام په دې کې وسوځي یو څه کولی هم شم نه خو زما د وسه دا کېږي زه د خپل وس کوم اوبه راوړم د ابراهیم علیه السلام د ملګرو په پیرس کې خپل نوم لیکم محترمو مدرسې به آبادې وي ما ته کې چنده ورکوله او کم نه ورکوله ما ته کې پیسې ورکولې که نه م ورکولې خو راځئ ځان د کیربوړي بچو کې ونه لیکو ځان د هغه مرغه په بچو کې ولیکو د قیمت په خپل الله ته سر ټیټې ور نه شو خپل الله ته چوت سرونه ورجو کوو به انشاءالله